أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مسلم شریف صفحہ نمبر 170 جلد نمبر 1 صفحہ یوسل اویا او جلد اول پدیش د نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ارشاد مبارک نقل کړی دا چې الله پاک وایي چې مول مینز اهم ترین حصہ لو یا بهترین ضروری حصہ ای بندا او د خپل زون په میان شي پونیمای تقسیم کړی دو الحمد می په دوی سه وشلې دو کله چې بندا د الله پاک نسول کو الله پاک ادسول خمخا قبلوي چې بندا کله وی الحمدلله رب العالمین ټول سنا صفات خالص الله لره دی چې ستین کوي د ټول مخلوقات ده الله په جواب شوی ته وی حمدنی عبدی امو بندا امو سنا صفات امو تعریف بیان کړلو بیا کله چې بندا وی الرحمن الرحیم الله په دې جهان په دې دنیو په ټول مخلوقات باندې مهربان ده الرحیم په آخرت سره الله په مسلمون مهربان ده پونه راهی چانا بیا الله پاک وی اثنا علی عبدی امو بندا امو سنا تعریف بیان کړو امو بڑای لوی بیان کړل کله چې بیا دی وی انسان مسلمون پر منځ یا منځنه بهار مالک یوم الدین داسې الله دا چې دای چشتان دا د ورځې د جزا او د سزا الله وی په جواب شوی ته چې مجدنی عبدی امو بندا امو لوی بزرگی بڑای بیان کړل بیا چې کله بندا وی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله عبادت میش خالص ته تو کی او امداد میش خالص خدای پاک تو نه غوړي بیا الله پاک وی چې دا مو او د مو د بندا پومیان شیوا واسطه دو امو بندا امونه چې کی مسول وکو زیدا اغسول خمخا قبلوا ا دې مطلب دا چې په دا جهان شه بندا خپل بندګۍ اعلان او اقرار کو او د اعلان امداد غوړي بیا الله پاک خپل پوک ذات په اعتبار سره د ټوله خبره مانی بیا د الله رحمتینا نعمتینا سمرا شیخ وبای چې دی هغه الله پاک د انسان ټوله د وجود شروعلی او بیا وی چې انسان د پر پکور دادو چې بلا شرکت غیر د الله نه ما سوا دای د بل چا عبادت ونه کو زکه چې الله معبود د میشتو سه عابدینی او د الله نه مفوق الاسباب لکه پریم خبره کړی و چاته چرن شچو متزیای روکا نه دا خبره حرام ده دا ته چې مت دا وکا چې خدای زیای وکړو روکو مت خدای د نیو دولت روکو حلول بل شي اړه خبره مفوق الاسباب د الله نه مسوا بل هیڅ نه د لین زمانه امزکه پټي د نیو دولت ورسل حرام ګناه کبیره ده شرک ته او بیا الله پاک دا وی چې کیم خلک مون امداد غوړي ز رؤوف رحیم ذاتی انتهایی زیات مهربانی په توس باندې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء امزکه په باندې توس رحم کوي زرسوینه په باندې کوي اسمنه ول به په توس باندې رحم وکړو بیا کله چې بندا وی اهدنا الصراط المستقیم یا الله مشت سیخ لري ورشه بیا یار دی چا ولای کی می خلک الله ولارو کوي چې داس وی صراط الذین لیار دی خلک انعمت علیهم چې تو خدای په دین نعمتینا کړی چې انبیا کرام صالحین صدیقین شهدا وی شخلک وینه خلک وی وای دې سره داس ول کوي ایمان د خطر نه ډریږي داس نه وی ال اعتبار بالخواتیم ادبار اخیر خاتمه لره ده غیر المغضوب یا الله دغه خلک نه موسوته چې مغضوب علیهم تو غضوب اتو غصا په دای بنر نازل و چې يهوديون وی زکه چې تو ته ول د نبی په خله باندې کونو قرده خاصین تو سه بیزوګیون شي نعوذ بالله تو سه خنزیرون جوړ شي نعوذ بالله خدای هغه خلک نه موسوته ولا الضالین او د گمراه خلک په لیار می خدای ما بیزه بیا الله پاک وی چې دا مو بندا دی پر دی مو بندا چې کیم سول وکړي مونږه آی دا سول مقابل کړو به میشتو سی وی چې آمین ا دې منا دا دو استجیب دعواتنا خدای میر د ټول د وې قبیله کې عین په الحمدلله ونسه د اخیری پر د ټول د وې دی بیا کیم سړی چې زړه تر خپل بهار خل الحمد وی بیا دې هار سول الله پاک قبلوي لکه میشتو استبار حلالا نبی صلی الله تعالی علیه وسلم بار بار فرمایلی دي الدعاء مخ العباده داود د عبادت مغز ده علاوه ادعوني استجب لكم تو سمونه دا وغړی زه تو سه دا وقبلوا
بل دیش بیا خدای پاک وی چې سیک امود عبادتنا تکبر کو لوی زون ته دروي فسيدخلون جهنم داخرين دی به جهنم ته ذلیل داخليږي به چې حدیث شدا تیر شول الدعاء مخ العبادة داود عبادت مغز ده بیا دی وجنه امیش په مشایخ شي حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمه الله التعلیق الصبیح مشکات شریف شرح د پاش لیکي چې یو صورت دعا ده ای دعا صورت په داس جوړوي پوسینا نه چګ نه ټیټ داس اکلا کلا چې دمو برا کړی دي داسې غزوه بدر باش یا الله دا عصابه قلیله دا وړي کې اټلای کچېره ته حالو کې تبای کې بیا به تو د نو مخستله ولا بل شک پوت نش بیا د برک پټکای پولیو ا پټکای وین الویجی ابو بکر صدیق رضی الله عنه برکه ورچګي یا رسول الله باس کفی دی قبیلی دی ازون تکي ساده او بیا بهر حال چې ډیره سړای دعا کو سکت ډیر ستړای کو ظالم وی کافر دا بدمعاش تا بل د علاوه د رسول دشمن دا بیداسیا و تکړای شي په حدیث شدا سره غلیل اب یا خدای دا زر کی قبلوی لکه خشت او خاټه سریش او غاداس چې سره لګي دا زر کی قبلیږي خوار چې تبداس نه کو سره امیش پیغمبرونه بهرحال دوا کړی دي بدوا کړی دي نوح علیہ السلام خبره تیرا د ترجمه شي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په مختم زکه بن یوا گرمه رہنے والا دیار والا پکیر سے استوگنے والا مطلب اس سے خدا ما پر دی مو خدا نه تبلیغ و توکل دانه مې خدای تو ته روبلل دوی خو یای مو خبره نه ومنله بیا د مبارکه بدو کړی دي ابو لهب برحل د مبارک سکات رو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم برک اربیلی دین ته ستړی کړلو خدای پاک ته داسې غوسه ورغله تبت یدا ابي لهب وتب تباو بربود شه موت شه هر شی د لوس خونه هر شی تباو بربود شه او تباو بربود خدای شریف ته وکړل داسې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم قنوت نازله ته وی سبو پر منځ یو میاشت مستقله بدوي کړی دو خدای پرونکای پرونکای نوم پنوم یو خلی پرونکای کبیره خدای په مختم زکه بند یو ما پر دی زلزل اقدامهم ارسی وشتت شملهم خدای دې قوت پر غندا کې مشکرچی شي پنځنوش یا پاش بهرحال پښتنه مهاجر دا جنگ جګړه یو میرستوز دا قنوت نازله به سبو چرو مینس کو دویم رکعت شروع کو رکو نه چکشي بیا دا دعا کو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن پوش دې دعا دو پاشي بیا يهود نصارا شياغون سیک او دا دین دشمن هغه ټول به په شو خپل په عربي شي چې خدای دا یو ما پرې دی یو په مختم ځکه باندې پریمار دی مطلب دا په خپل مقاده واشته په خپل مقابله بد واشته الله دا می ټول ایمان حفاظت وک امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.